قالوا अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना फअतिना बिमा ताइदुना इन कुन्त मिनस सादिकीन। قالوا अजितना अगु तदावेलु चवेली तदितरा गलाई चमू दे इवो अल्लाह इबादत वकू او دایمو پلارونو نکونو د کومو معبودونو عبادت کړه دا هغه مو پرېږدو. فاتنا بما تعیدنا ان كنت من الصادقین، لہذا ته هغه عذاب چې د کوم وعده مو سره کوي هغه ته راوړه که چېرې ته رښتون کوي. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. حضرت هود علیہ السلام ورته جواب کې وفرمایلو چې بېشک تاسو باندې د تاسو رب طرف نه غصه او عذاب واقع شوه ده. اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ویل تاسو مو سره جګړه کوي او نامو په باره کې چې تاسو خپل یې خدي تاسو او د تاسو پلرونو نکونو چې الله رب العزت هغه متعلق هیڅ دلیل نه نازل کړه. فانتظروا اني معكم من المنتظرين، لہذا تاسو انتظار کوي ذات تاسو سره انتظار کوم. فانجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. مو هغه ته نجات ورکړو او هغه سره کوم نور مؤمنون هغه ته نجات ورکړو خپل رحمت سره، او مو جړ کاټ کړلو د هغه خلکو چې هغه د مو آیتونه جھټلاو کړیو. وما كانوا مؤمنين، هغه ایمان راوړونکي نو. اردو की तर्जुमा कहूँ قالوا अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना फअतिना बिमा ताइदुना इन कुन्त मिनस सादिकीन। उन्होंने कहा क्या तू हमारे पास इस मकसद से आया है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें और हम अपने उन माबूदान को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे आबाओ अजदाद ने की है। सो आप ले आइए वो अजाब जिसका आप हमसे वादा करते हैं अगर आप सच्चे हैं। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से गुस्सा और अजाब वाक़े हो चुका है। अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। क्या तुम मुझसे झगड़ते हो उन नामों के बारे में जो तुमने रख लिए हैं तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की है। फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, सो तुम इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फअंजयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिन मिन्ना व क़तअना दाबिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना व मा कानू मुमिनीन। सो हमने उन्हें और उनके साथियों को निजात दी अपनी रहमत से और हमने जड़ काट दी उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और वो ईमान लाने वाले न थे। क़ालू अजितना लिनअबुदल्लाह। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम خپل قوم ته هغه ته قوم عاد نه ویل شي هغه ته دغه دعوت ورکړو چې تاسو معبودان باطله د بتونو ته عبادت مکوئ، د ظلم او ستم مکوئ او د شرک او بت پرستی پرېږدئ. نو هغه ته جواب کې ویلو چې اجئتنا لنعبد الله وحده. د تو دې راتللی دا مقصد ده چې ته مو یو خدای ته مجبوروي چې مو د مغې عبادت وکړو او د مو پلور نکونو چې د کومو معبودانو عبادت کړه د هغه مو پرېږدو. یعنی بالفاظ دیګر هغه دا ورته ویلو چې د مو پلور نه غلط او د تاسو کوم د ته یو مو کې داسې عقلمان رغلی چې ته اټولو نه صحیح ته او د نورې مو پلور نکونه چې ټول ابا اجداد تیر شي دي هغه غلط یي. دا یې توغه ده، دا خو ته اصل لګي آی خو داسې چال وکا فاتنا بما تعیدنا ان كنت من الصادقین. کچېرې ته په دغه خپلې دعوې کې رښتینی یې او ته چې کوم دا کنه موږ ته دا یایې چې که تاسو دا کور ونه کړلو نو تاسو باندې به هغه روشي د الله عذاب روشي. علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې اصلا کې دغه قوم عاد ته حضرت هود علیه السلام کله داسې ویلي چې که تاسو عبادت ونه کو د الله یو شرک مو پرې نږدولو نو په تاسو به عذاب راځي. دغه فرمایي چې ګوره د څټه آیتونو کې مو ویلو قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. تاسو دی یو رب عبادت ویلی نه کوي او د معبودان باطله ویلی نه پرېږدئ، ویلي تاسو ډارېږئ نه. نو دې ټکي څه مطلب دې ټکي اندا مطلب چې وډر شي چې شي نه وډر شي دی الله زوب نه وډر شي در باندې روب شي. نو دغه اوس ورته جواب کې دا ویلو
چې د کوم عذاب نه ته موږ ډرایې فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. کته د خپل دعوی کې رښتیا یایي نو ته په موږ باندې عذاب خپل رب ته د وایي سره باندې نازل. چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم څخه خپل قوم ته دا ویلو چې تاسو د شرک او بت پرستی پرېږدئ کني دی الله عذاب کې مبتلا شئ. نو هغه ته جواب کې دا ویلو وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندنا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. پیغمبر علیہ السلام ته دا ویلو چې کچېرې د تڅ یا ادار اختیار دي نو تا خپل رب ته دا وایه چې موږ باندې دي کونو بارون راوورئ او ائتنا بعذاب الیم یدینا چې ته سخت عذاب دردناک عذاب مو را نازل کی کته د خبرې په اختیار وش عذاب نه مار راوا بس ته د کوونی دی هغه وکړه لوست خلاص. نو اندغه خبره حضرت هود علیہ السلام ته خپل قوم عاد کړي وا. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. حضرت هود علیہ السلام ورته فرمایلو چې دی الله رب العزت طرفه نه تاسو باندې عذاب را نازل شو. اوس علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی دا نقطه لیکلی دا چې عذاب را نازل نه وشو او دیجه کې حضرت هود علیہ السلام ورته فرمایي چې عذاب په تاسو را نازل شو چې نازل نه وشو به څنګه وته ویل چې را نازل شو. نو هغه فرمایي چې اصلا کې اې دې مثال د سیدا چې یو کور چې کله یقیني وی کنه هغه فرمایي چې دې مثال د سیدا لکه پارس کې ته یو سړی روشي او ته وایي چې مو ته دا کور وکا نو ته وایي چې بس داسې وایي چې تو کور وش او زکور شو نه ده خو تاغه ته دا یې چې بس داسې وایي چې تو کور وش. نو دې مطلب دا نه ده چې کني کور وش بلکې کیږي به خو دې هغه وقوع او دې هغه کېدل دوره یقیني دي چې بس ته دا وایي چې هغه شوا ده. نو اندان من الله رب العزت دیجه کې ورته حضرت هود علیہ السلام ورته فرمایي چې تاسو خدای عذاب غوړې او داسې وایي چې بس دا عذاب تاسو رو رجس و غضب. نو هغه فرمایي چې ځنه علماء کرام دې معنا دي رجس و غضب. د رجس معنا عذاب ده او د غضب معنا عذاب ده. نو هغه فرمایي چې کدي دوړو معنا عذاب وکو کنه بیا خدا مملا لګه ګډوډي کې دي تکرار نه بیا خو تکرار راغلو په قرآن مجید کې تکرار څه کوم دا کنه دی و خ کلام کې تکرار دا معیوب ګڼل شي یعنی وا خبره دوا وری کول دا څه کوم دا کنه خ کلام کې معیوب ګڼل شي دوا وری وا یو کلام کې یو ټکر وستل. نو هغه فرمایي چې کدي دوړو اکی وا معنا شي بیا خدا تکرار ده بیا خدا معیوب ده. نو فرمایي چې دی چې رجس نه مراد څه کوم دا کنه هغه ګندګي ده او ګندګي چې شته ګندګي نه مراد ده عقاید باطله یعنی د تو حکومي عقیدی وی چې دغه بوتونی چې کوم دا کنه دای خدای پاک سره شریک ګڼلو په خدای کې نو دا یو دغه عقیده او الله رب العزت حضرت هود علیہ السلام ته فرمایي چې تاسو باندې الله رب العزت دا مسلط کړی دا عقیده د تاسو د بدعملۍ په واجب تاسو ته انداز خو عقیده دوره حسینه او جمیله کړی دا چې تاسو ته دا خوان دي کوي اندغه د کون دغه د تبایو ډیر نه تاسو لګیای مددونه غوړي. نو اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ویلی تاسو مو سره جګړه کوي دی هغه نمو په باره کې چې هغه تاسو یې خېدي الله رب العزت دی هغه متعلق څه داسې دلیل نه در نازل کړه خپل ځون نه مرا جوړ کړی. اوس دا چې دې ټکی څه مطلب شي چې هغه نمی یې نو اصلا کې هغه به کوم دا کنه لکه اوس ګوره یو دی هغه یو بت و عزا دا عزا کوم دا دی مطلب دا عزت ورکوونکا نو دا عزت ورکوونکا خو خدای دا تابع او دا کونه بچی شه هغه ورکوي عزت ورکوي نو دا دغه نمای خیوا ایوا امدان مل لات کوم دا الہ نه وتعالى دا چې دا خدای دا نو دې کې خدای کوم نه روغله خپل یو کونه یو تابع د خپل لوز جوړ کړل کا فکر وکي نن سبوان دا مملا دا اوس ګوره په لاهور کې کوم دا کنه یو دربار دا هغه ته گنج بخش نه ویل شي. اوس گنج کوم دا کنه هغه خزاني دی گنج بخش خلکو ته خزاني وین کوي دو هغه غریب خپل کابر کې پروت هغه خپل الله تسول کوي چې الله مو وبخي هغه په خپل کوم دا کنه خدای باندې به ځون بخي کته ته کوم دا خزاني دی کوي هغه خپل د خزانو محتاج ده. امدان منا کوم دا کنه یو دربار دا هغه ته غریب نواز نه وي. غریب نواز مطلب دا چې غریبون نواز کوي غریبونو ته انعامات ویر کوي او خزانه وته ویر کوي.
اوس هغه خپل د خزانو محتاج ده، هغه به تو ته خزاني دي، هغه خپل یو ټیکاله ته خپل خدای نه سوالونه کړی دي په خپل ژوندۍ کې، نو هغه به تو ته څه دي. نو خبره دا شاید چې دا مو چې کوم دا کنه زنون نه نامي په هغه باندې یخي دي. الله حضرت هود علیه السلام قوم کې اندا بیماری ورکی و چې هغه بوتونو باندې دانه مننه نامي یخي چې دا دی هوا رب دا هواونی چې یو بوت جوړ کړو هغه نبی علیه السلام دا جنگ ولا دا جنگ کې فتح ور کوي، دا دی هوا ولا دا دی بیماری ولا دا بیماری ختم کوي، دا دی پریشانای ولا دا پریشانای ختم کوي، د هر شي خپل بوت وو. نو هغه باندې اندا نامي یخي وي چې دا پریشانای ولا دا مصیبتونو ولا دا بیماری ولا دا. حضرت هود علیه السلام ته فرمایلو چې دا نامي تاسو یخي دی ما نزل الله بیا من سلطان، الله رب العزت دی باری کې هیڅ خبره دلیل نه درستوله چې دا کونیا چوته شفا ور کوایش. فانتظروا اني معكم من المنتظرين، لہذا تاسو وای انتظار کوئ، زاد سره انتظار کوو، دا عذاب د تاسو غوړې خپل به ډیر زر بدر منی روش. فانجيناه والذين معه برحمه منا، دی آیات کې الله رب العزت فرمایي څو وشت نسم بلیدلو، نو بیا څوک دا کنه مو عذاب ور باندې رو وستلو، او هغه عذاب کې څوک دا کنه حضرت هود علیه السلام او والذین معه هغه څوک ملګریو هغه مباش کړو. چنانچه مفسرین فرمایي چې داسې یوه خیمه غنې وه حضرت هود علیه السلام جوړه کړله، بس هغې خیمې کې خپلو ملګرو سره کېناستلو. نو دومره سخت طوفان راغللو، دومره سخته هوا راغلله، سهار څه یې چې کوم دا که نه جړ نه وکړه د لوی لوی ونې، خو د الله داسې معجزه وه حضرت هود علیه السلام سره څه هغه خیمه نه شوه ړانګه، نور هر څه لوی لوی مکانات هغه زمین بوس شول، لوی لوی بغونه لوی لوی خجورې هغه زمین بوس شولې، خو د هغې خیمې څه چال نه شو، هغو ته الله رب العزت نجات ورکړل. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، او څه کومو دي مو ایتونو جوټلاو کولو د هغو مو جړ ختم کړل. ځنه خلکو دینه دا نتیجه رسلي ده چې د حضرت هود علیه السلام قوم دغه عذاب کې مکمل طور باندې ملیامیټ شول، ځکه چې الله رب العزت فرمایي چې د هغوی جړ مو ختم کړو، لہذا دغه عذاب کې د هغوی جړ مکمل ختم شو. خو علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې نه مکمل جړ نه و ختم، ویلي چې دا اول ځای کې الله فرمایي چې فانجیناه والذین معه برحمة منا، حضرت هود علیه السلام او هغه سره کوم ملګري هغو ته مو نجات ورکړل، یعنې ځنه مو باچا کړل چې کوم مؤمنون، او مغونه چې بیا کوم نسل ورسته راډیر شولو هغه ته عاد ثانیه نه ویلی شي. چې قوم سمود د مخکې آیات کې انشاءالله سبونه به مغا یایو، بیا قوم سمود چې کوم پیدا هغه شولو نو هغه د دغ عاد چې کوم دویم پورشن و حضرت هود علیه السلام نه بعد چې کوم نور نسل راغللو هغه بیا عاد ثانیه هغو ته بیا خدای پاک حضرت صالح علیه السلام نبی راوستولو. نو بهرحال د دغو چې کوم دا کنه بالکل جړې ختم کول مطلب دا و چې کفرون چې کوم د هغوی جړ ختم کو، نور قوم عاد څه باقیات وو. اخیری کې الله فرمایي چې وما كانوا مؤمنین، او دغو ایمان راوړونکي نه وو. تفسیر کبیر کې علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه کې یوه نقطه لیکلې ده، څه اوس ګوره دې کې الله تعالی فرمایلي دي چې وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، څه کومو خلکو دي مو آیتونه جوټلو کړلو، د هغوی مو جړ کاټ کړلو او هغه مؤمنون نه وو. نو هغه فرمایي چې کله څه دا ویلی شو چې کذبوا بآیاتنا دي مو آیتونه یې جوټلاو کړلو، خو چې کله یې آیتونه جوټلاو کړلو بیا خو خپله پاته لګېږي چې هغوی ایمان نه وراوړه. آیتونه چې جوټلاو کوي نو هغه خو مؤمن نه شي کېدلی، نو دې خبرې ته ضرورت سره 19 الله تعالی فرمایلي وایي چې دغو مؤمنون نه دي، ځکه چې کذبوا بآیاتنا چې کله ویلی شو بس دا خبره کفي وه چې هغوی مو آیتونه جوټلاو کړل. دا وما كانوا مؤمنین ویلي دا وضاحت یې ویلي وکړلو څه هغوی ایمان راوړونکي نه. هغه فرمایي چې اصلا کې الله رب العزت دا وما كانوا مؤمنین اضافات څه کړي ده ایدي واجب نه کړي ده، څه کني ټیک ته نن خې ایمان نه ده راوړله، خو آیا بیا ورسته امکان شته چې ورسته به ایمان راوړي؟ نو دا وما كانوا مؤمنین څه ویلو دي کې د دغې خبرې وضاحت وشو چې کني دغو نه مخکې یا امید نشته چې بیا به ایمان راوړي. نو نه نن ایمان راوړه ده نه ورسته راوړونه ده، که چیرې ورسته راوړونه وه بیا کیدای شي چې موږ دغو باندې عذاب نه وراوستله، خو چونکې مکمل دغو طرفه نه ناامیدي ده، نه یې اوس ایمان راوړه ده، نه یې بیا څه چانس شته چې دغو ایمان راوړي، لهذا یې دغو جړ مو کاټ کړل. واخر دعوانا